باندې شاته ناسوبه. نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک ما ته فرمایل یا غلام اے هلکا، ما ورته وویل لبیک یا رسول الله، اے الله رسول صلی الله علیه وسلم حاضر یم، ارشاد فرمایي څه ویل غواړئ؟ نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایل تا ته یو څو خبرې ښیمه. وستا خبرې نبی علیه السلام مبارک عبد الله ابن عباس سے تخولی دی خدا د ټول امت د پاره په دې خبرو باندې نظریه او عقیده جوړول پکار دی. د ټول ناول نبی علیه السلام مبارک فرمایل الله لرا یاد سات چې د مرګ نه بعد دوباره ژوند کېدل حق دی. او دریم الله جل جلاله د رسالت تذکره کوي چې زما د پیغمبران دا ټول زما د طرف نه تاسو ته درغلي دي. نو څنګه چې الله جل جلاله د اولنی آیت نه د خپل یووالي اقرار وکړو او دلیل د عقل په اعتبار سره ذکر کو چې زه یو یم، دغه شان الله جل جلاله په دې آیتونو کې هم خپل تعارف په تور د امتحان باندې په انسان باندې حالات راوستل غواړي. لکه مالداري ده، ظاهره کې زموږ ذهن دا دی چې دا مالداري الله چاته ورکوي نو په ده باندې یو قسم انعام کوي. نو یاد ساتئ مالداري ګوره انعام یوازې نه دی، مالداري دا امتحان هم دی. ځکه د مال احکامات دا ډېر مشکل دي او کنه تاسو په خپله باندې ووایئ زمونږ په مالونو کې چې پردي کوم حقوق دي تاسو وایئ دا حقوق موږ په صحیح طریقه ادا کوو نه ادا کوو. د زکات مسلې ته وګورئ، خلک د زکات د خلاصۍ لپاره ځان لارې ګوري چې زکات نه به څنګه خلاصېږم. یا زمونږ په مالونو کې چې کوم د خویاندو او د میاندو حق دی نو آیا هغه حق ورکولو ته نن موږ تیار یو؟ نه یو تیار. نو دا مال زمونږ د خلکو ذهن دا دی چاته چې مال ورکړی شوی، څوک چې مالداره پیدا شوی دی په ده باندې د الله انعام دی، او کوم چې غریب دی په ده باندې الله قهر او غضب دی. خبره داسې نه ده. مالدار په مال کې د الله سورہ انعام آیت نمبر 17 او 18 جی اتلسم نمبر آیت دے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ. الله جل جلاله د سورې انعام د اولنی آیتونو نه د خپل یووالي دلایل ذکر کوي چې زه یو یم. د سورت په ابتدا کې دا خبره تاسو ته ما واضحه کړې وه چې په مکي سورتونو کې عموما الله جل جلاله د توحید یعنی د خپل یووالي او دغه شان د قیامت چې د مرګ نه بعد دوباره ژوند کېدل حق دی، او دریم الله جل جلاله د رسالت تذکره کوي چې زما دا پیغمبران دا ټول زما د طرف نه تاسو ته درغلي دي. نو څنګه چې الله جل جلاله د اولنی آیت نه د خپل یووالي اقرار وکړو او دلیل د عقل په اعتبار سره ذکر کو چې زه یو یم، دغه شان الله جل جلاله په دې آیتونو کې هم خپل تعارف کوي چې زه پیدا کوونکی د اسمانونو او د ځمکې یم. او وس الله جل جلاله په دې آیت کې دا خبره نور هم واضحه کوي چې ضرر ورکول او ضرر دفع کول یعنی فائدہ رسول او نقصان نه بچ کول یا نقصان ورکول الله جل جلاله فرمایي چې دا زما په اختیار کې دي. عموما مونږ دغه کافرانو ګورو کم چې د الله نه ما سوا د نور خلکو عبادت کوي نو د دوه وجو نه کوي. یعنی یو سړی چې چاته سر ټیټي تندې ورته په ځمکه باندې ږدي دا د دې دپاره چې ما ته څه فایده راورسي یا د دې دپاره چې زما نه نقصان لرې کړی شي. وس الله جل جلاله فرمایي فایده ورکوونکی هم زه یم او نقصان ورکوونکی هم زه یم، یعنی خیر او شر الله فرمایي دا زما په قبضه او په قدرت کې دي. زما نه ما سوا الله جل جلاله فرمایي نه څوک فایده چاته رسولی شي او نه څوک نقصان چاته رسولی شي. وس که دا خلک د دنیا دغه معبودان چې دوی ورته معبودان وي او معبودان باطله دي، الله فرمایي که دوی ته سر ښکته کوي نو خپل عمر اسې بربادوي، دنیا هم بربادوي
او اخرت هم بربادي. لکه د مکی مکرمه دي مشرکانو نبی علیه السلام مبارک ویل رضا یو کال به ته زمونږ د معبودانو عبادت کې او یو کال به موږ ستا د معبودانو عبادت کوو. اوس د مکې مکرمې مشرکانو چې د لات عبادت کوو دا د دې دپاره کوو چې دا لات موږ ته خیر را رسوي او زمونږ نه شرونه لرې کوي. دغه شان د منات عبادت هم په دې نیت باندې کوو چې موږ ته خیر را رسوي زمونږ نه شرونه لرې کوي. نو الله خبره واضحه کوي چې دا ځمکه او اسمان ما پیدا کړي دي. صحت او بیماری الله وای دا زما په قبضه او په قدرت کې دي. دغه شان عزت او ذلت الله وای دا زما په واک او په اختیار کې دي. دغه شان غریبی او مالداری الله فرمای دا زما په قبضه او قدرت کې دي. نو تاسو چې زمانه ما سیوا چاته سرخ کته کوي دغه سرخ کته کول تاسو صحیح نه دي. عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ دی وای صد نبی علیه السلام مبارک سره په یو سورلی باندې شاته ناسوما. نبی علیه السلام مبارک ما تو فرمایل یا غلام اے هلکا ما ورته ویل لبیک یا رسول الله. اے الله رسول صلی الله علیه وسلم حاضر یم ارشاد فرمای سوی الغواړي. نبی علیه السلام فرمایل تا ته یو څو خبرې خیبه. وسدا خبرې نبی علیه السلام مبارک عبد الله ابن عباس سے تخولیدي خدا د ټول امت د پاره په دې خبرو باندې نظریه او عقیده جوړول پکار دي. د ټول اول نبی علیه السلام مبارک فرمایل الله لرا یاد ساته یعنی الله یاد ساته. وشکل ته الله یاد ساتي د الله د یاد ساتلو مطلب دا د الله د احکاماتو حفاظت کوا. الله چې در باندې لازم کړی دي هغه د خپل ژوند مقصد جوړ کا. نو نبی علیه السلام مبارک فرمایي الله بتا یاد وساتي او الله وستا حفاظت کوي. دویم نمبر الله یاد ساته چې کله ته الله یاد ساتي الله بخپل مخ ته بیا مومي. دریم نمبر کله چې ته سوال کې نو سوال به صرف د الله نه کې. څلورم نمبر کله چې ته امداد غواړي نو مدد به صرف د یو الله نه غواړي د الله نه ما سوا د بل چا نه به مدد نه غواړي. او بیا نبی علیه السلام مبارک ته فرمایي که چېرته دا ټول مخلوق راجمع شي دا ټول امت راجمع شي او تا ته نفع در رسول غواړي نو د هغې نفع نه علاوه تا ته هېڅ نفع نشي در رسولی کومه نفع چې الله ستا دپاره لیکلې ده. او که دا ټول امت دا ټول مخلوق راجمع شي او تا ته ضرر در رسول غواړي نو تا ته ضرر نشي در رسولی سوا د هغې نه چې کوم الله ستا دپاره لیکلی دی. او بیا نبی علیه السلام مبارک فرمیل چې قلمونه اوچت کړی شوي دي او صحیفې وچې شوي دي یعنی تقدیر لیکلی شوی دی. په تقدیر کې سره دو بدل نه راځي نو خپله عقیده په الله باندې مضبوطه ساتئ. که خیر دی هم د الله د طرف نه راځي او که شر دی دا به هم د الله د طرف نه راځي. لکه نن په دنیا کې چې دا خلک پریشانه دی هر سړی وایي یاره ما ته ټینشن دی. نو یاد ساتئ دا ټینشن د سوچ د وجې انسان ته لګي او دا سوچونه هغه سړی کوي چې د کم سړي په الله باندې یقین مضبوط نه وي په الله باندې هغه کامل یقین نه وي هغه سړي ته سوچونه راځي د نظریه خرابېږي د عقیده خرابېږي د مختلف سوچونه راځي. نو که زمونږ عقیده دا جوړه شوه چې خیر د الله د طرف نه دی او شر دا هم په تقدیر کې لیکلی شوی دی دا هم الله جل جلاله په طور د امتحان باندې په انسان باندې حالات راوستل غواړي. لکه مالداري ده ظاهره کې زمونږ ذهن دا دی چې دا مالداري الله چاته ورکوي نو په ده باندې یو قسم انعام کوي. نو یاد ساتئ مالداري ګوره انعام یوازې نه دی مالداري دا امتحان هم دی ځکه د مال احکامات دا ډېر مشکل دي او کنه تاسو په خپله باندې ووایئ زمونږ په مالونو کې چې پردي کوم حقوق دي تاسو وایئ دا حقوق موږ په صحیح طریقه ادا کوو نه ادا کوو. د زکات مسلې ته وګورئ خلک د زکات نه د خلاصۍ لپاره ځان لارې ګوري چې زکات نه به څنګه خلاصېږم. یا زمونږ په مالونو کې چې کوم د خویاندو او د میاندو حق دی نو آیا هغه حق ورکولو ته نن موږ تیار یو؟ نه یو تیار. نو دا مال زمونږ د خلکو ذهن دا دی چاته چې مال ورکړی شوی څوک چې مالداره پیدا شوی دی په ده باندې د الله انعام دی او کم چې غریب دی په ده باندې الله قهر او غضب دی. خبره داسې نه ده مالدار په مال کې د الله په امتحان کې دی چې دی په دې مال کې د الله احکامات ادا کوي او که نه ادا کوي. غریب په غریبۍ کې د الله په امتحان کې دی الله د دې امتحان اخیستل غواړي چې دی په دې حالاتو باندې صبر کوي او که صبر نه کوي اوس دا حالات دا د الله جل جلاله د طرف نه راځي. نو الله فرمایي چې زمانه ما سوا تاسو ته څوک خیر نشي در رکولی او زمانه ما سوا تاسو نه څوک نقصان نشي لرې کولی. نو الله فرمایي تاسو بیا بل ځای کې سر ولې ټیټوئ بلکې سر الله فرمایي ما ته ټیټ کوي. او بیا آیت نمبر 18 کې الله فرمایي وهو القاهر فوق عباده الله وایي زه زورور یم
ز غالب یم په خپل بندګانو باندې الله چې کوم فیصله وکي دا فیصله هیڅوک نشي چیلنج کولای او الله چې کوم فیصله وکي دا فیصله هیڅوک نشي رد کولای نو چې نه فیصله چیلنج کولای شي نه فیصله رد کولای شي نو لہذا سر صرف الله تخته کول پکار دي وس دا حالات ولې راځي دا مالداري او غریبي دا صحت او بیماری دا کامیابی او ناکامی دا عزت او ذلت دا ولې الله مختلف حالاتو کې بدلی را بدلی الله فرمایي وهو الحکیم الخبیر هر کار می د حکمت تحت دی کمال ورکوم پدې کې مې حکمت دی کمال نه ورکوم دا مې هم د حکمت تقاضا ده که بیماری راولم دا هم حکمت دی که صحت ورکوم دا هم حکمت دی او الله فرمایي ګوره خبیر یم یاد ساتئ چې تاسو په دماغو کې دا خبره را نشي چې دا الله خو ډیر مخلوقات دي او الله په ارباو انسانان پیدا کړي مونږ به الله د نظر نه پټ یو الله وایي نه د ذره علم ماته دی ذره الله وایي زمانه پناه ده ترتیب ور الله فرمایي د یوې وینه چې دا پانه راغورځي کې دا هم زما په علم کې ده دا هم د الله د علم نه بهر نه ده نو الله جل جلاله فرمایي چې علم می دومره دی او هر کار می د حکمت تحت دی بیا تاسو داسې وکړئ چې زمانه ما سیوا چاته سر مخکته کوي بلکې الله فرمایي ما ته سر ټیټ کوي الله دې عمل کول توفیق راکړي الله فرمایي هغه ته کېږي چې و ايمسسك الله او کور سیتات الله پاک بذر ستکلیف فلا کاشف له نشته هیڅوک لري کوم کې د هغه الا هو سوا د الله نه الله فرمایي که څه تکلیف تاسو درکم نو زمانه ما سیوا دا تکلیف تاسو نه هیڅوک نشي لري کولای خو څنګه چې د مشرکانو عقیده ګډه وډه دغه شان زمونږ د بعض مسلمانانو عقیده هم په یو وخت کې خراب شي وا څنګه چې مشرکانو لات او منات ته आवाजونه کول دغه شان به مسلمانانو پیر بابا ته आवाज کو په پیر بابا په نیکه راورسي او اے سیدو بابا په نیکه راورسي دا ټول د شرک خبرې دي دا ټول د اسلام د منافق خبرې دي دا د اسلام خلاف خبرې دي الله فرمایي کا زید الرسوما نو بیا څوک نشي لري کولای و يمسسك بخير او کور سیتات خیر یعنی الله د چا سره د خیر اراده وکي او دا ټول دنیا راجم شي دغه سړی ته نقصان رسول غواړي الله فرمایي دا نشي کېږي فهو على كل شيء قدير نو هغه په هر څه باندې قادر دی الله یې په هر شي باندې قدرت لري دا څنګه چې الله خلاف بسوک فوجونه راوباسي جو الله ته شکست ورکي یا الله خلاف بسوک منسوبي وکي الله په خپل منسوبه کې ناکام وکي الله دا خبره سره کې دی نشي دې تصور هم کوي وهو القاهر او دا الله پاک زور ور دی فوق عباده په خپل بندګانو باندې یعنی الله غالب دی دا الله په فیصله باندې سو غالب نشي راتله او د الله خلاف څوک منسوبه او تدبیر نشي کولای وهو الحکیم الخبیر او هغه حکمتونو والا خبردار ذات دی نو دا کېږي و يمسسك الله او کور سیتات الله پاک بذر ستکلیف فلا کاشف له نو نشته هیڅوک لري کون کې د هغه الا هو سوا د الله نه و يمسسك او کور سیتات بخير سخير فهو على كل شيء قدير نو هغه په هر څه باندې قادر دی وهو القاهر او دې زور ور دی یعنی غالب دی فوق عباده بخبل بندگانو باندې وهو الحکیم الخبیر او هغه حکمتونو والا خبردار ذات دی الله دې عمل کو توفیق راکړي سبق واړو